عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما صور اللہ آدم فی الجنہ ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ فجعل ابلیس یطیف به ينظر ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. سیدنا آدم علیہ السلام تذکرہ من شروع کړی و او پای کې اصل مقصد دا و چې د انبیاء کرام علیهم السلام په باره کې خلق صدروغ وی سبی بنیاد خبری کئی اور بیا پاغی بے بنیاد خبرو عقائد و اعمال داغی بنیاد کیگ دی اور ساقیدہ و ساتی اور سو اعمال خپل کی قوم سرا ہمدردی دادا چدی تاصل صورتحال خود لش چدا کم واقعات یا کم لطائف یا کم بدعات د کم واقع په بنیاد باندې خارشي وي چې داغه اصلیت واضح شي. په دې کې مقصد د چا سره دشمنی یا د چا مذاق اڑاول یا طنز کول نه دی مطلب، بلکې د خپل اصلاح سره سره د مسلمانانو د اصلاح فکر دی چې ایسے نہ دیو غلط عقیدے او دیو غلط عمل په بنیاد باندې د جہنم مستحق نشي. سیدنا آدم علیہ السلام واقعا مونږ شروع کړی اول په دی وا چې اخو ابو البشر هم دی، لیکن قرآن مجید داغه واقعا اول نقل کړی دا. بیا ګورو وروسته انشاءالله چایا زمانی ترتیب وساتو او کناغ ترتیب به بهتری په کم ترتیب چې قرآن مجید واقعات لیکلی دا چې کله واقع ختم شي هغه نورستو بیا خبره کو. او تیر دو جمعو کې دریو جمعو کې مونږه د سیدنا آدم علیہ السلام په باره کې ویلو چې الله رب العزت هغه د زمکینا خور حاصل کړه او دا غي نوستو الله رب العزت سیدنا آدم خلقته بيدی الله په خپل لاسونو جوړ کړ او بیا دا غي مختلف اطوارو ادوارو هغه ټول ویلې دي چې دا اول غلې شوی خټه شو بیا تور شو بوې یو کو خمبيره شو هغه نرستو دا کالبوت هغه جوړ شو هغه حما مسنونو یعنی چې پوخې کړ ټیکری غوندې आवाज وکاو تر دغه پورې دا سيزونه مونږه د قرآن مجید رڼا کې ویلو. عام تفاسیر چې کله مونږ ګورو یا عام مبلغین واعظین علما غمونو کې خادو کې زې په جمعو کې تقاریر کوي دا سے عجیب و غریب خبر بیان کی چاغا نہ قرآن مجید کی بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا حادث کوئی. مثلا دا پکی او مشہور قصہ دا چکلا د سیدنا آدم علیہ السلام کالبت جوڑ شو شیطان بداغنه کې چاپیر ګرځیدو دشمنی ښکارا کړ ناغه باندې توکانی توکړل بیا خلک وی چې هغه توکانی ملائکه التن راواغستل وی غرزول نوې داغه نسبه پیدا شو بیا پسپی کې داسې خوې دی او داسې خوې دی شیطانی خویم دی پکې انسانی خویم دی ناخیت سپه پیدا کو بل طرف ته وی خلک چې د انسان دا سرا کم چورته موږ نوم وایو نو دا داغه نه پیدا شوی دا خو خوندوره قصه ده بشک دا وخت تیرولو د پاره یو خصیز ده سړی په وخت ټرکاوي لیکن قرآن او سنت کې
د دې باره کې څه ذکر نشته. دا واقعات خو د سیدنا آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې دي، یعنې هغه له غوښه او هډوکي نه ورکړي شوي. دا واقعه دلته څنګه خوره شوه؟ د دې واقعې دپاره اول موږ سره مرکزي ذات د الله رب العزت دی. نو که الله رب العزت په خپل قرآن مجید کې د دې په باره کې څه ویلي، موږ ووایو چې دا ټیک ده. دویم سورس موږ سره په دې باب کې سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. دا په هیڅ حدیث کې هغه ضعیف ولې نه، موضوع دی ولې نه، په هیڅ حدیث کې په دې باب کې څه خبره نشته. دا محض یو قصه ده. کله چې موږ قصه لفظ وایو نو په دې پوهېدل پکار دي چې د دې څه بنیاد نشته. دا یو قصه ده او موږ ته چا ویلې ده؟ نو موږ ته خلقو ویلې ده چې هغې ټول عمر په الله او د هغه په رسولانو دروغ ویلي دي. بني اسرائیل دا خو ډېر ظالم قوم و. یو قوم چې په یو مجلس کې او یا پیغمبران قتلوي، د هغې د خبرې به څه حیثیت وي؟ دا خو مونږ نرمي کوو د هغې قوم سره چې د هغې بعضې خبرې مونږ واخلو، ورنه هغې د دې مستحق نه دي چې د هغې څه قول نقل کړی شي. داسې واقعاتو ته مونږ اسرائیلیات وایو. یعنې هغه واقعات چې قرآن و حدیث کې نه وي، مخکني کتابیانې بیانوي، نو دا وي اسرائیلیات. چونکې د دې نه خلک دا عقیده جوړوي، دا استنباط پې کوي چې سپي کې دواړه خوبۍ موجود دي. دا استنباط د هغې څیز نه کول پکار دي چې هغه صحیح وي. چونکې دا واقعه بې بنیاده ده، په دې وجه باندې مونږ د دې تنقید کوو. ورنه دنیا کې په اربونو دروغجنې قصې مشهور دي، مونږ یې ته څه نه وایو. خو د دې نه دوه استنباطات کېږي. یو دا چې نوم د انسان کم چې په خېټه کې دا جوړ شوی دا هغه ځای نه دی، او دویم دا چې د سپي پیدایش د دغې نه شوی دی، دا استنباط دی. او دې بنیاد باندې نن خو یورپ سپي له ډېره ترجیح ورکوي. د هغې د سپو باقاعده جهازونه وي، د هغې صفا کوونکي خلک وي، ځان سره سملوي، خوراک ورکوي، اسکاک ورکوي، لوبې کوي. زمونږ نوی نسل هم دې طرف ته روان شوی دی، او د خلقو خیال دا چې دا ډېر ښه خلق دی ځکه چې سپي سره په دې دومره مینه ده او د هغې ډېر قدر کوي. لیکن دا قوم به څه ووایي چې د هغې سپي سره خو قدر شته دی، د سپي سره عزت کوي، هغه له احترام ورکوي، لیکن پلار او مور ته احترام په نظر نه ګوري. خلقو ته دغه سایډ ښکاري چې د سپو حفاظت کوي، لیکن پلار مورې چې کله د ګټې وټې نه وځي، هغه بیا اولډ ہوم او اولډ هاوس ته رسوي. او په کال کې ورځ ځي ایسټر کې چې کله مناویږي، نو هغې ته څه خوشحالی ورکړي، ښکاره شي او بیا راشي هغې سره تصویرونه وباسي. دا مرضونه نن عام شوي دي. حاجي صاحب حج له لاړ شي، نو هغه هم کعبې ته شا کړي او ځان له تصویر وباسي. دا څه بېدینۍ دي، بدتمیزۍ دي. دې ته څه ضرورت دی؟ سړی د دې لپاره حج یا عمرې له ځي چې خلقو ته ځان وښیي. زما د زړه یقین دا دی چې دا ټول ریا کې راځي. 15 لکه روپۍ 6 لکه روپۍ سړی لګوي حج باندې، د دې لپاره چې دی سیلفي وباسي او د دې لپاره چې خلقو ته وښیي چې زه حاجي شوی یم. دا ریا نه او داسې دي. مونږ الحمدلله 5 وخته مونځ کوو، لیکن مونږ ځان ته سیلفي نه لګولی چې دلته یو تصویر وباسه چې صاحب مونځ کوي او صاحب اودس کوي، صاحب فلانی سره ملاویږي، صاحب فلانی سره ملاویږي.
عبادات داسې نه دي تباه کول پکار دا خود غرضه راغلی دي کم خلک چې چرته کال کې یو موز کوي نه د هغه تصویرونه وباسي او کم خلک چې مسلسل منځونه کوي نه د هغه موز کې سیلفی نه وي کم خلق چې په هغې باندې الله حج او عمره حج فرض کړي نه ډېرې عمرې هم کوي ډېر حجونه هم کوي مسلسل ځي لیکن د هغه تصاویر نه راځي دا د یورپ اتباع کې مونږ دا کوو هغه خلک ښي خلکو ته ده چې ما د پلار عزت وکړو د مور احترام مې وکړو لړم هغه له مې ایسټر کې عید مې هغه ته وویل عید مبارک اختر مبارکی مې ورکړه دا مې وکړل مینس کې د هغې سره احترام د خپلو سپو شته دی لیکن د پلار مور نشته دی چونکه دې واقع نه استدلالات غلط کی د دې وجې نه موږ د دې تنقید کوو چې د هیڅ ثبوت نشته شریعت کې د سیدنا آدم علیه السلام کې د سا چولو نه مخکې چې څه خبر موږ له راکوي نه به الله په خپل کتاب کې راکوي یا د هغه آخري پیغمبر چې هغه له به وحی راتله نو پکار دا و چې دا خبره هغه کړې وی نو چې کله هغې نه ده کړې نو دې ته مونږ منل خو پرېږده اورېدو ته هم تیار نه یو په دې څیزونو فضولیاتو مونږ وخت نه تېرو اصل کې دا چې اسلام کې دا اسرائیلیات راغلي دي د یو دوو صحابه کرامو په ذریعه سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص او سیدنا عبداللہ بن عباس کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې حدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج دې دوه صحابو دې کې ډېر زیات روایتونه د هغې نقل کړي دي او د هغې وجه دا وه چې هغې خبر د دې نه چې کوم صحابه کرامو ته مونږ دا واقعات بیانو ناغي په دې پوهېږي چې دا اسرائیلیات دي هغې غلطي نه ده کړې محض هغې د علم د تبادلې دپاره کوي زمونږ دا څومره سیمینارز ورکشاپس مباحثې چې سکولونو کالجونو یونیورسټو کې کېږي هغې کې هم دغه شان تبادلې د یو بل د خیالاتو نه سړی خبر شي دا د علم یو ذریعه ده خدا درستو خلق و جهل له بیا چې هغې د اسرائیلیاتو په بنیاد باندې یا د قرآن تفسیر کوي یا په هغې عقیده جوړوي یا په عمل جوړوي هغې غلطي نه ده کړې دا خو علم دی څنګه چې موږ د ساینس علم کوو د جغرافیې تاریخ علم کوو نور بے شمیر علمونه حاصلو نه اسرائیلیات و واقعات یو علم دی یو پوهه ده یو سمجھ دی لیکن پاغې د څه عمل یا د عقیدې بنیاد کې ښودل غلط دی اصل خبره ده صحابه کرام ماشومان نو هغې په دې پوهېدل وروستو خلق نه اهل رالل نو هغې د دې واقعاتو نه استدلالات کول شروع کړل داسې ډېر صحابه کرام شته دی چې هغې په لاس باندې څه د یهودیانو یا د نصرانیانو کتابونه میلو شوي دي د هغې شاګردانو به هغې ته ویل مونږ ته احادیث بیانوه او کوم صندوق چې تا ته د اسرائیلي واقعاتو میلو شوی دی هغې نه مونږ ته روایتونه مه کوه یعنې پوهه خلقو به حدیث نقل کول اسرائیلیات به نه اخیستل زمونږ د آسان کار دی ځکه عوام په قصو خوشحالي دی د چې ناشنا قصه وکړې د ځانه ورته یو دروغجنه کیسه یې جوړه کړه نو دی هغې ته سر څنډوي لیکن هغه کتاب چې هغه بالکل بالحق انزلناه بالحق نزل الله حق سره نازلول شروع کړي حق سره راورسېد د هغې ورته وضاحت کوه په هېڅ پروا نشته دا الله هغه رسول چې د هغه مثال کائنات کې نشي پیش کړی د هغه حدیث ورته واضح کوه په هغې غوږ نه ګرېږي شای نه ګرېږي خو بې بنیاده قصه یې ورته کوله په ډېر خوشحالي ډېره جمګټه یې جوړه کړې دا د بې علمۍ دلیل دی کوم علما چې هغې دا حرکتونه کوي نو دا د هغې د علم بنیاد هم ښیي چې دا په خپله څومره علما دي د بهر کیف دغه دروغجنه خبره ده حدیث چې ما ویلی دی پای کې د سیدنا آدم علیه السلام په باره کې مونږ ته څه بنیادي او څو خبرې کوي
زموږ چونکې درس شروع دی د دې وجه نه کوشش کوئ چې وختي ټایم کې راځئ ځکه زه به انشاءالله فیکس 1 بجه باندې لمونځ ته ودرېږم کوم چې ټایم دی د هغې مطابق به دا بیان به ډېر مختصري دا به اوږدېږي نه ځکه چې وروسته بیا ما ته 2 2.5 3 غنټې پورې د قرآن درس کولم دی کم کسان چې بار دي نو باید چې هغوی په وخت راځي او ټایم باندې راځي نور کله مونږ لسمنټه یا 13 منټه وروسته کو دې دوران کې وروسته کېږي نه انشاءالله حدیث وایم درته حدیث کوم چې امام مسلم نقل کړی دی کتاب البر والصلہ والآداب کې دا 45 نمبر کتاب دی اور دې کې باب دی باب خلق الانسان خلقا لا يتمالکو د انسان داسې پیدائش چې دی با برداشت نشي کولی د باب عنوان دغه دی لا يتمالک کنټرول به ډېر کم کوس کوي باب 1 او حدیث کم چې دا موږ سره نسخه دا دیتا ناشرون والا نسخه مؤسسان ناشرون د دې نمبر دی 6649 او چا سره کده فؤاد عبدالواقی نسخه 15 جلد کې نو دا غي نمبر دی 111 او بیا ډیش 2611 دا مختلف نسخې دي د دې نسخې کمال لای چې دې کې 2-3 نسخې دي استعمال کړې دي او دې حدیث کې مونږ د سیدنا انس رضی الله تعالی عنہ مرفوع روایت مونږ ته بیانې چې لما صور الله آدم فی الجنه کله چې آدم لا شکل ورکو صاحبګی نشته له شکل ورل ورکو یعنی جوړ شه آدم علیہ السلام جنت کې جوړ کړل فل جنہ دا جنت ذکر حدیث کې هم دی قرآن کې هم دی په دې باندې ځان پوهول پکار دی چې دا څه باغ نه دی کم خلق چې تعویل د دې کوي چې دا باغ کې پیدا کړ باغ نه راکوز کو فلان شاید هغه خلقو په ډونګي نظر قرآن او حدیث نه کتلی د امت مسلمه ټول دا عقیده ده چې دا جنت هغه جنت ته کم ته چې انسانان مسلمانان په قیامت کې ور داخليږي د حساب کتاب نه رستو د جنت الخلد وي البته معتزله د قائل دي چې دا جنت الخلد نو د دې سوزونو مقصد د چا تنقید نه خو باندې خبره مشهور شي خلق پاغي رواني فلانه وي فلانه پر د امت مسلمه عقیده دغه د یو سړي د غلطه اتباع کول دا مناسب نه هر چا چې ویلي درست نه دی ویلي تو جنت الخلد کې الله پیدا کړ په دې اعتراضات هم راځي چې جنت نو خلق بار نه وځي بیا ادا کی دا علاقه چې سړی دنیا تراشي دلته جون تیر کې او ملشي او بیا جنت ته لړشي نه بیا نه وځي آدم علیہ السلام لا دنیا ته نه راغله اغا د عمل په بنیاد دلته نه دی اغا الله د خپل قدرت او فضل په بنیاد دلته کې نه دی دا سوالات غلط دي دا کوم چې کی دا د معتزله اعتراضات دي حاد الارواح کې دا تفصیلا کته شي کله چې الله رب العزت سیدنا آدم جوړ کو یعنی اغله شکل ورکو هغه قالبو دې جوړ کو ترکهوش ماشا سمره مودی پورې چې الله غختل نو پرې خود په بعض احادیثو کې د سلويخ تو کالو ذکر شته چې سلويخ کاله د غشان پروت دا د صحیح مسلم حدیث ده او صحیح بخاری کې په دې باب کې لیکلي دي چې کله الله آدم علیہ السلام جوړو پیدا یک اغله تصویر ورکو دا قسمه صحیح بخاری دا د مؤسسان ناشرون
پدې کې کتاب الاستیزان نه یا کتاب دے اور پیک لمبنے باب دے بابو بدو السلام د سلام ابتدا حدیث نمبر 6227 دی پیدائش کے تا خیو چې الته صرف دا وی چې الله رب العزت آدم جنت کې پیدا کړ نو پرې خود او سمر مودې پورې چې پرې خود دې حدیث کې دا قد تذکرہ ده دا روایت ده سیدنا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل خلق اللہ آدم علی صورته طول 60 ذراعا اللہ چې آدم لکم شکل ورکو نو ورګو هغه دا شکل کې پیدا کو دا حدیث مشکل حدیث ده دا عوام د کار نه ده ان شاء الله شاګردان ته موږ خو یو چې اعلی صورت یې څه مطلب ده خلق الله آدم علی صورته الله آدم پیدا کو پشکم شکل چې الله وختو طول 60 ذراعا دا وګدواره شپېته ذراع ذراع زمون خلق مارا گس کوي لیکن عربی کے ذراع یو لاستوی ایک ہاتھ دا مطلب چې درمیانی سړی داغه د ګوت نواله تر سنگلې پورې دې دوی ذراع نو پاکستانی غزونه چې موږ دینه جوړو دو سنگلې غالبا یو غز وي دا چې شپېته ذراع شو هغه 10 غز شو دا ډېر طویل شه طویل القامت یعنی اللہ ډیر طویل قامت غل ورکو د حوا ذکر بخل ځای باندې کو طویل القامت جوړ کو بیا نور حدیثو کې دا راځي چې دا غې نرستو الله عمرونم کمی او دا غې نرستو قدونم کمی په دې وجہ کیسه چې کې مخلقی چې عادیان او سمودیان دومره دنګو چې اسمان ته برسېدل یا د اسمان نه ټټ ګرځېدل دا دروغ وي عادیان او سمودیانم د سیدنا آدم علیہ السلام بچی ته 150 غزونه بر راغي وجود نشي ګره او کم خلق چې ساينټیسټ دي راغي دم په دې پوه شي چې د انسان قد دومره دنګ نه دیتا کس زاړه آثار ملاویږي قدیم دا به انسانان نه قرآن و حدیث کے کمال لري چې دا د الله گفته د الله وینا ده سائنس د انسان تجربه ده هغه ډوکی د انسان نه علاوه د بل سیستم کې دي ډبل سیس کې دی شي ډبل سیس کې دی چې ډیره معلومیږي چې انسان دومره زموږ مخې ته قرآن او حدیث پراته دي موږ سائنس ته غلط نه وایو بلکې په دې بنیاد غلط وایو چې هغه د قرآن خلاف کوي دلته دا مطلب نہیں چې ہر سائنسی نظریہ د قرآن و حدیث خلاف خلق بحث نہ گڑوڑی بعض سائنسی نظریات د قرآن و حدیث خلاف تھی اور بعض سائنسی نظریات د قرآن و حدیث مطابق تھی کم چې مطابق دی ناغا اخلو کم چې مطابق نہیں نا پریدو اور دا آواز دغه نه بلکې دا د ټولو اقوال او افعال د پاره خبره ده کله چې الله پیدا کړ دا حدیث د صحیح بخاری دا خو ان شاء الله بل جمعه کې پوره کوو البته د صحیح مسلم حدیث پوره کا الله دا پیدا کړل سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ک جوړه ک کالبت تیار شو ترکه هغه پر هو ترکه می چاغه وخته الله فجعل ابلیس یطیف به دا جوړول ابلیس د پاره عجیب ښکارېدل اویل چې دا راس شي ابلیس و ملائکه سره ابلیس د ملائکه استاد نه دی دا غنو عزازیل هم نه دی دا ټول اسرائیلیات دي په دې موږ یقین نه ساتو ابلیس ته بس ابلیس وای ابلیس سے چل شروع کو جعل ابلیس یطیف به آغا ابلیس تا دینا ددنا بغیر چا پیر گرزے دو ناشنا اور تخکار دارس شیر تماشے گو رخ ینظر ما ہوا فلما راہو اجوفا
عرف انه خلق خلقا لا يتمالكوا هر چا الله یو سمجھ ورکړي دا مرغه تاسو وینئ دا په کومه طریقه باندې خپل جال جوړي دا په چا ورکړي ول ابوز مونږ یو ځای ته تلو جنازې لا د مونږ دا غبینان مبینان ډېر لیدلې خالته یو سیس کور جوړو سړی عجیب او غریب معمولی غونډه بیا ولا خلاصې کړو بیا نور داسې او د خټه نه جوړو سره دې جنازګه کې ملګری ویل چې دا مچي ما مچي نه ښکاري نه ډنډار او تسرا ولا ډنډار سوال لای چاغي ته دا چا ویلی دا تعلیم چا ورکړل ابلیس خو ابلیس ته دغه چې کوم مضمون راځي نه خلک وای ابلیس پرې څه پوښ څنګه پوښ هر چا الله سمجھ ورکړل قرآن مجید دیتا فطری پوئے وئی الذی خلق کل شیء خلقه ثم هدى اللہ کائنات کے ہر یو چیز تا یو تربیت ورکړه یو تعلیم ورکړه ته فطری تربیت وئی پسپو کې پغویانو کې پخرو کې هر چا کې یو فطری سستا هغه مطابق هغه جنته رہی نو ابلیس خو بیا ابلیس ته نه صاحب عقل خدای داغه چې آدم علیه السلام نګیر چا پیر تاویدو داغه د کالبوت نه ویلی دل چې د خېټه خالی ده ډډ ده نه ان الله پکېلا وغخاړو کې خنو جوړلی ډډ داغه شبیه ولید نو پوه شو چې انه خلق خلقا لا يتمالكوا دا مخلوق چې الله کم جوړ کړی دا بداسي چې دیو کنټرول نشي کوله خېټه چې خالی شي نو پای کې بیا ډېر عجیب عجیب سوزونه راځي ا شیطان چې کوم ګمان کړو د سیدنا آدم علیه السلام او داغه د اولاد په باره کې درست و ثابتي چې ګمان داغه صحیح دا ګمان نه کله کله صحیح شي بار کې دا حدیث مونږ دې لپاره وې چې الله رب العزت آدم علیه السلام جوړ کو ابلیس ته د پباره کې د خپل وسوسه یا د خپل ګمان اظهار کړو دا امر کافی ده ان شاء الله بل جمعه کې وبل حدیث واحد صحیح بخاری اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين